معلومات د ښاپیرۍ نغمې د ژوند رښتینې کیسه ده. ما د دې هر څه نه مخکې ته یوه دا یادونه کوم چې ته زموږ په دې چینل کې نوي وای حتمن درته زموږ دا چینل درته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښانه وچ ښایي یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. ښاپیرۍ نغمه چې په نغمه سره شریعت لري، پښتو او په دري ژبه باندې سندرې ویلي دي او وایي په زرګونو سندرې ویلي دي چې د خلکو په زړونو کې ځای لري او میرمن نغمه زړه شوله، خو سندرې لا هم ځوانې دي. ښاپیرۍ غږ خلک د زړه په غوږونو باندې اوري او اوس مهال هغه په امریکا کې ژوند کوي، کله کله خو افغانستان ته هم راځي د خپل هېواد سره ماښام د دود نور نه خوند اخلي. ښاپیرۍ نغمه په 1964 کې 1940 کې کلن کې د جنوري په لومړنۍ نیټه په کندهار کې پیدا شوې ده. نغمې ښاپیرۍ خپلنۍ لومړنۍ زده کړه د کندهار په عینو لسنۍ کې مې ښاپیرۍ په کابل کې سبق ویلی دی، یعنې سبق یې رسولی دی په کابل کې. مې د سبق په دوران کې سندرې ویلي دي او ترانې یې کړي دي. دا ټیم کې د 18 کلونو شو نو په افغانستان په تلویزیون کې کار کولو، دلته کې به یې سندرې ویلې. نغمې ښاپیرۍ لومړنۍ سندره دا سوځم په غمونو کې په چلند د زمانې. هغه ټیم کې دا شاعري ورته حمید حسیني ورته ورکړې وه. افغانستان په تلویزیون کې لومړنۍ ګاڼه دا ویلې وه. نغمې په 1980 هجري په کلن کې د منګل استاد سره واده وکړو. نغمې د منګل نه 4 بچي راوړل، په دې کې 2 لویانې دي. د لویانو نامې یې دا دي لمن او مدینه، 2 زامن یې انور او خیبر نامې دي. د نغمې او د منګل ژوند په ډېر خوږ تېرېدلو، دوی ډېره موده یو بل سره یو ځای سندرې ویلي دي. عزتمنو منګل د نغمې استاد دی. دې نه بعد یې ورسره بیا واده وکړو، خو په 2004 کال کې د نغمې او د منګل اړیکې خرابې شولې او نغمې د منګل نه طلاق واخیستلو او د یو بل د ژوند لارې جدا کړلې. نغمې چې کله د منګل سره خپلې اړیکې ختمې کړلې نو د وروسته یې یو پخواني جهادي قومندان مولا محمد نبی محمدي زوی سره واده وکړو. تر اوسه پورې ډېر ښایسته او ښه ژوند تېروي. اوس په امریکا کې ښه ګډون ژوند تېروي او دا چې نغمه اوس کله ناکله شعرونه هم لیکي. په دې مهال کې د دې 2 شعرونه کتابونه هم چاپ شوي دي. هماغه اوس هم په دې باندې اوس په سټوډیو کې یې سندرې وایي. اوس ډېره موده وشوه چې تر اوسه پورې یوه نوې سندره نه ده راغلې. حتمن تاسو د منګل او د نغمې په اړه باندې څه خیال دی؟ نغمې منګل سره څومره ظلم او زیاتی کړی دی؟ نغمه د خپل خاوند نه جدا شوې ده، لاړه اوس یو بل کس سره واده وکړو. د دې په اړه باندې خپل نظر شریک کړئ او لاندې په کامنټ کې راته ولیکئ. من نننۍ معلومات زموږ ته د دې پوهه کوم چې زموږ دا معلومات تاسو خوښ شوي د ویډیو د ساعت من لایک کوم دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نښان ووایه چې یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.